نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متاسطة مسائل بیانیږي ځکه چې مسائل د لازمي او ضروري دي چې انسان ته پته ولګي. نن یوه مسله اهمه ده چې یو سړی ده هغه چا کره لاړلو میلمه شولو او یا په سفر منی روان ده ګاډي کې ده خو بیولی شو نو کچیرې دې ته احتلام وشولو شیطان ورغلا وکړلو نو دا انسان به غسل طریقه دغه را چې دا به غسل سبی څرنګه کوي. کچیرې یو سړی دا سفر کې ده یا همدارنګې یو کس کره میلمه ده نو اجرا دا هغه کې غسل خانه شته ده او بور کې موجود دي نو دا سړی به شرم نه محسوسوي چیرې زه میلمه یم چا کره که غسل کوم داسې نه وي چې دا کور وله وي چې دا غسل یې ویلې وکړلو نو دا به خامخا د انسان به غسل کوي لازمي او ضروري ده ورمنې که اوبه یخې وي داسې یخې وي چې که چیرې دیل چې زه په بدن منې اچوم نو زه ورسره مرم او یا زه سخت بیماریږم بیا خو غذر ده بیا خیر ده بیا د مونځ تیمم دی وکړي او تیمم سره د مونځ وکړي عذر ده. خو لیکن که داسې اوبه وي چې هغه دا پوهېږي چې نه ورسره مرم او نه ورسره سخت بیماریږم بیا به دا که سړې اوبه وي دا انسان به بیا غسل کوي ورباندې او دا شرم به هم نه محسوسوي چیرې د کور ولته ویم چې یخې اوبه ګرمې اوبه ماته راوبسه. او که چیرې یو سړی ده هغه چا کره میلمه شو یا په سفر منې و او نه غسل خانه وه او نه د اوبو ولا انتظام و بیا دې دا سړی داسې وکړي څه تیمم دی وکړي تیمم نه بعد د مونځ ادا کړي بیا څه کله موقع ورته میلاو شوله بیا به غسل کوي دوباره او غسل نه بعد به هغه منځه ولا اعاده کوي هغه مونځ به دوباره بیا راګرځوي. نو موږ تاسو دا دیني خبرې چې دي ما عزتمندو دا موږ تاسو زده کوو دا خامخا زده کوو بیا هغه منې عمل کوو. دا خو مسائل ټولو مسلمانانو دپاره دا ډېر لازمي دي چې دا انسان به دا مسائل زده کوي او بیا به هغه عملي ژوند کې راولي.